सूर्य मोमिन आयत नंबर 75 दिया समरुकू सरी रिश्ता में सिपारा सफ़ा नंबर 44 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم سورة مومن آیت نمبر 75 दिया समरुकू सरी रिश्ता में सिपारा हता सुलायात शी द मंगल पोरस मुंगा जे कम सबक वेलो न पहागे की द काफिरानो چې دی به جهنم ته کله داخليږي نو څنګه به داخليږي نو په هغه کې د هغه سلور قسمه خطرناک سزاګانې وي پهلنې دا خلاصه تاسو له بیانوم چې دا نننې سبق لک آسان شي پهله دا چې کله کافر جهنم ته ځي نو الله تعالی به ول چې کم دې پدې مړې کې به وته پټ واچي او دویم دا چې کافر کله جهنم ته ځي نو په لاسونه کې به وته بیړې واچول شي اتکړې او دریم دا کافر چې کله جهنم ته ځي نو الله تعالی به ول په خپو کې بیڑے واچی زنجیرونا یو به کم دے دا سر به داسي شي دویم دا لاسونه به اوتړلی شي او دریم دا خپې به اوتړلی شي نو دلته به کم دے دا اوس څنګه زی خپې تړلی شي وی دي لاسونه تړلی شي وی دي او دا مړې بدون سخت چې کم دے اوتړلی شي چې دا به اخوا دي خوا نه ګوري نو دا به دا فرشته دا سرا کوي دا برا پروزي نو چې کله دا را پروزي نو فل حمیم ما تاسو ته ویلو چې دا به کم دی د جهنم نه پهله سخت ګرمي وبدي په هغه اوبو کې به کم دی دا کافر داسې راکایږي نو چې کله دا کافر په جهنم کې واچي نو دا کافر به کم دی आवाज بدی ته وشي چې ستاسو شریکان چرته دي ستاسو بوتان چرته دي ستاسو معبودان چرته دي دی به وته وي من دون الله قالوا ضلوا عنا هغه خو زمونږ د تورک شول لہذا زمونږ د امداد هیڅ کم نشته دی چې کله دی په جهنم کې واچول شي نو دی به کم دی په جهنم په عذاب کې بوي دا فرشتي به ول چې کم دی د دنیا ژوند به وته لکه کم دی رعایت کی تاسو ته پته شته نن سبق زمونږ دا دی چې کله دا کافر په جهنم کې واچول شي یو بدی په عذاب کې به مبتلا وي اور یو بدیل چې کم دی دا فرشتي به ول د دنیا ژوند به وته لګ رعایت کی تاسو له پته شته وي تاسو پزمکه باندې چې کله اوسېدې په دنیا کې نو تفرحون فی الارض بغیر الحق نو تاسو وجه کم دې تاسو جامه تاسو پیزار او تاسو صحت ودا هر څه تاسو سرونو تاسو په ناحق طریقې سره چې کم دې کفر اختیار کړو او دویم دا تمرحون وبما کنتم تمرحون او تاسو په پزان باندې تکبر کولو چې دا وګوره کنه په دنیا کې چې کم دي کافران ډیر دي او په خپل کفر باندې هم غرور او تکبر کولو نو د دې دوه شیزونو د وجه چې کم دي نن تاسو چرته په جهنم کې نو پهلنه تفرحون سمانه ده چې تاسو په دنیا کې په خپل جامه په پیزار او دغه شان دي پزان باندې هم فخر کولو د هغه د وجه تاسو چې کم دي په کفر کې مبتلا وي اور دویم دا تمرحون تاسو په دنیا کې دا یو خبره کوله چې دا وګوره د کافرانو تعداد ډیر زیات دی او پزان باندې هم غرور کولو د دې غرور د وجه چې کم نن تاسو چرته په جهنم کې او بیا به ته د فرشتي وي ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها وګوره دا یاد ساتي چې کافر چې څومره دي خالدين فيها دا به همیشه په جهنم کې وي دا څه ونوي چې دې ته یو ځل کال چې کم دې سزا ملو شو بیا به اوزي دا به د زکه وي چې بعض مؤمنان به داسې وي چې هغه به کم دې د جهنم نه به اوزي چې کله هغه ته سزا ملو شي د خپل د ګناهونو او دی چې کم دې د بعض مؤمنان ګناګاران دا به د جهنم نه به اوزي
او د دې به یو تمه پیدا وي چې موږ هم د جهنم نه وځو ودا فرشتي به ته باقاعده وي ادخلوا ابواب جهنم خالدین فيها تاسو په جهنم کې اوس داخل شوي او تاسو به همیشه چرته په جهنم کې لہذا تاسو ټول عمر به چرته وي دا په جهنم کې وي نو په دې دوه آیاتونو کې د ما قبل چې د کافرانو کم ذکر دی هغه ذکر سره چې کم دی دا ذکر هم دی ذالکم دا عذاب پتا سومان دی بما کنتم تفرحون فی الارض زکه دې چې تاسو به خوشاله دي پس مکه کې بغیر الحق پنا حق وبما کنتم تمرحون او د دې د وجه چې تاسو به غرور کولو ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها داخل شي تاسو د جهنم په دروازو خالدین فیها همیشه به تاسو په جهنم کې فبئس مثوى المتکبرین پس بد دې زید کبر جنو په دې آیت کې نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی ده الله پیغمبره ستا چې کوم دی دا خلق اول پتا باندې حمله کوي ستا په ذات باندې حمله کوي او نبی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې حمله سوا د کافرانو ته ویل چې ته مجنون یې نعوذ بالله اور دویم چې کوم دی د الله پیغمبر ستا په میشن باندې دا خلق حمله کوي چې تا ول کله توحید بیان کړو او د خلق ویل چې دا کومه عجیب خبره ده بوتانو عبادت مونږ پریتو صرف د یو خدای عبادت به کودا څنګه خبره ده یو پتا باندې حمله کوي ستا په ذات باندې کله ته نعوذ بالله لیونی وي کله ته مجنون وي کله ته شاعر وي او یو ستا په دې میشن باندې داخله کوي حمله کوي نو خیر دی فاصبر ان وعد الله حق ریاض ساته د الله پیغمبره الله چې تاسو سره کوم وعده کړی دا حق ده څه مطلب الله بستا میشن دا به تر قیامت پورې کامیاب بساتی تاسو وګوره نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم میشنو هغه تر قیامت پورې چې کوم دې برقرار وي اور دویم فاصبر ان وعد الله حق اخرت کې به کوم دې ګوره دا کافر دا به همیشه په جهنم کې وي په دې آیت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته څه شي دا تسلی ده الله پیغمبر د دې خبرونه غبراویګه ما د دې خبرونه په ټینشن کې کېګه ما نو فاصبر پس نبی صلی الله علیه وسلم ته صبر کوا ان وعد الله حق بشک د الله تعالی وعده د اختیا ده فاما نرینک بعض الذی بس کچری مونږه او خیو تا د عذاب صحیحا الذي عذاب نعدهم چې مونږه وعده کړی د دوی سره او نتوفینک یا مونږه روح قبض کو نبی رسول الله والسلام ستا فإلینا یرجعون فزمون طرف ته بدوی واپس را ګرځولې شي ولقد ارسلنا رسلا پدې آیت کې الله رب العزت دا یو خبره کوي چې انبیاء کرام څومره دي یو لک او سلیری زرا دا یا صد دین لک سکم دي یا د دین زیات دي نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو خبره کوي او پدې کې ضمنن امت هم راضي هغه خبره ده چې 1,24,000 کم او بیش د دې ټول واقعیات هغه مونږ ته نه دی خولې سم درته خولې دي سم درته نه دی خولې فرشتي ته کم دی بلاشي قسم دي او الله تعالی چې کم دی د سلور فرشتو ذکر کړی دی او دغه شانتي سلور کتابونه دي او سل صحیفې دي نو الله تعالی د سلور کتابونو ذکر کړی دی سل صحیفې چې کم دی نه دی خولې دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو طریقه خي چې د الله پیغمبر د 1,24,000 انبیاء کرامو کې بعض واقعیت مونږ ته او خل او بعض درته نه دي خولې نو لہذا اوس به کوم دی بعض خلک دا خبره کوي چې په قران کې دا ټول ولي نشته دی دا د الله کار دی بعض په ذکر کړي بعض په کې نه ذکر کړي دې کې دا یو خبره بیانېږي ولقد ارسلنا ولګلی دی مونږه رسولا پیغمبرات من قبلک نبی صلی الله علیه وسلم ستانه روان دي منهم زن لدوینا ما هغه سوق دي قصصنا عليك چې وورلو مونږه عليك نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې
ومنهم من اوزنی الذين هغدي لم نقصص عليك چې ندي اوریدلی مونږه پتا باندې نبی رسول الله وما كان لرسول او نو حق د هیڅ پیغمبر د پاره ان ياتي بآية چې هغه وړي سم معجزه الا باذن الله مگر د الله تعالی په حکم سره کیږي معجزه دا چې کوم دی پیغمبر خپل نشي وروړلی بلکې دا چا په حکم سره کیږي د الله تعالی فاذا جاء امر الله پس هر کله چې راغلی حکم د الله تعالی قضي بالحق فیصله وکړي شو په انصاف سره وخسر او تاوانيان شول هنالك دغه وخت المبطلون اهل باطل الله الذي الله تعالی په قدرت دلیل له اذا خلق خدای الله تعالی نه انکار کوي خدای کافرانو تم الله خي چې ګوره دا اوخ مې درته پیدا کړی دی اوخ او د دې اوخ چې کم دی دوه فائدې دي اوله فائدې دا ده چې ګوره دا تاسو له د سوارې فائدې درکې دې چې کم دی په اردو کې ویل کېږي ریګستاني جهاز دا داسې چې کم دی په خور کې چې کم دی تیز روان ځان سره لوړ اوچتي نو دا چې کم دی نمبر 1 د څه فائدہ ورکې د سوارې اور دویم چې کم دی دا اوخ دا فائدہ ورکې چې مونږ یې خورو نو دا چا پیدا کړی دی الله تعالی او بیا دا غرغون ته دا اوخ دا الله تعالی چې کم دی د انسان تابع کړی دی ګوره یو وړو کې شانته معشوم چې کم دی داغه پړې اونیسی او اوخ وبس رواني حالانکه په طاقت کې د معشوم نه کم دي څونه سیوا دي او الله رب العزت دا اوخ په دې ځل کې تابعداري د انسان لپاره اچول دا چا کړی دي الله تعالی په دې کې الله تعالی چې کم دي دا ټول زناوران ذکر کړي په دې کې دا غوي دي په دې کې سنډا دي دا اوخ دي پکې دا داسې زناور دي چې په دې باندې مونږ څه کوو سواریانې پکو په دې باندې مونږ پټو کې کار اخلو او چې کله زمونږ د غوښې ضرورت راشو مونږ د زناور علالو الله وی چې دا ټول ما تاسو د پاره پیدا کړو دا د الله تعالی په قدرت باندې یو عقلي دلیل دی الله الذي جعل لكم الانعام الله غزاد ته چې پیدا کړل تاسو د پاره سروي لترکبو چې تاسو سوار شي منها پزنی داغوی ومنها اوزنی داغینا تأکلون تاسو خره ولکم فیها منافع او تاسو د پارا پدیسار ورکی منافع ډیر فائدې دي دو فائدې هغه دي چې یو په سواری ده دویمه فائدہ دغه خوراک والله ولکم فیها منافع پدې کې نور فائدې دي مثلا تاسو وګوره د ګډ د سرمنه دا په دنیا کې په ډالر کې خرڅيږي د دې نه قیمتي جیکټ تیاریږي حالانکه اوس پورې د سرمنه غونتی سیس چې کم دی دا ساينس نه پیدا کړي دا قیمتي دی اور دا شانتي ریخم د سنه تیاریږي د دې وړې نه دا ټول کې قیمتي دی اور دا شانتي په غوا بیا چې کم نه کم مؤنثات دي هغه کې چې کم دی ګډه ده بزاده پکې او غوا ده پکې میخه ده پکې اوخه ده دې ټوله کې قیمتي څه شي دی پای نه بغیر څوک ژوندۍ تیرول شي نه نو ولکم فیها منافع پدې کې بلا شي منافع دي پکې ولکم فیها منافع او تاسو د پاره پدې کې ډېر فائدې دي ولتبلغوا او چې ورسیږي تاسو علیها پاغمان دي حاجتن قل حاجت فی صدورکم تاسو په سینو کې وعليها او پسارو باندې وعلى الفلك او پکشتو باندې تحملون تاسو سوره ولي شي اخره کې به کیسه ذکر کلا کشته دا د الله تعالی ټول کې غټ نعمت ته کشته د الله تعالی څخه شي دي نعمت ته دا کشته چا جوړ کړي دا انسان جوړ کړي او انسان په عقل جوړ کړي دا او دا عقل انسان ته چا ور کړی دی الله تعالی ته کشته به کې ولې ذکر کړه نو پهلنه ایجاد دا چې کوم دی کشته دی د نوح علیه السلام د زمانې نه کشته دا جوړ شولا نو دې کې خلکو سفر یې کوله نو الله رب العزت د کشته ذکر وکړو نو دا کشته به ذکر کړه چې دا کشته چې کوم دی دا د ابو مخالف سفر کوي وبدا داسې روانې دي او دا کشته پکې داسې روانې حالانکه د ابو څومره زور وي
خو الله رب العزت چې کوم دی دا کشته کې انسانان هم کینی پدې کې بیا سامان می خدا دې ابو مخالف روانه او دا ټول ارسسوب کیا الله رب العزت نو خاص کرے پکې کشته یاد کا و یریکم آیاتی او دې خی تاسو ته خپل نقی فای آیات الله پس لکم نخنت الله تعالی تنکرون انکار کوي تاسو واخر دعوانا الحمدلله